ځکه الله تعالی د خپل محبت دعوه د خپل محبت تقاضا له انسان سره په خپل مخلوق کې معلوموي که چیرې ته په دې وعده کې صادق یې ته زما محبوب ځان بولې نو زما له مخلوق سره ښه کوه او داسې په څنګ کې له انسان سره همسایه ملګری وي او هغه همسایه مسلمان وي هغه همسایه د ده قریب وي لیکن دغه همسایه له ده څخه په تکلیف وي پر دې همسایه باندې دی خاني کوي پر دې همسایه باندې دی د دنیا د یو څو روپو په خاطر باندې دی پر هغه باندې ځان ملک بولي نن زموږ ستاسو په معاشره کې په 100 کورو کې په هر کلي کې 3-4 ملکان دي صرف د پیسو په خاطر چې یو سړي لږ پیسې پیدا کړې هغه بیا ځان د کلي ملک بولي په یوه ګلۍ کې 3-4 ملکان او هغه ملکي بیا په چا باندې ښکاره کوي د دوی ملکي بیا پر مسجد باندې معلومیږي چې مسجد ته سره راسي په مسجد کې د هر یوه ځان ته تقاضا وي نو د ملکي ځای هم څوک دی د ملکي ځای هم مسجد جوړ سوی دی نن د کلي ملک هغه دی چې د هغه د کلي ټول ضرورت پوره کړی وي د کلي ملک هغه دی چې هغه د خپل همسایه او د خپل قریب په حالاتو باندې خبر وي او د هغه په غم او پریشانی کې ورسره شریک وي دا د کلي ملک نه دی چې دی در خپل همسایه یو څه سرمایه زیاته لري بیا پر هغه باندې خپله ملکي کوي